Assalamu alaikum dear viewers. Zamunga nanane topic de have and have got. The video start kol na makhke tasu te wulu ke shanti request te che tasu zamun channel subscribe ke videos batasu ta pa time bande milawegi. Da video munga pa Urdu language ke hum record kadi wa de topic pa bare ke ho baaz students da si u che hagui uel che منګه په پښتو باندې خپويګو نو په دې وجه دا ویډیو منګه په پښتو کې د هغوی لپاره ریکارډ کوو زموږ کوم پښتانه دي د هغوی لپاره نو سٹارټ اخلو په have and have got باندې راځو چې have او have got په منګه کله استعمالو نو خبره به منګه وکړو they are used for position relationship and illness etc. have او have got چې کوم دي دا موږ استعمالو د پوزیشن لپاره د پوزیشن مطلب دی ملکیت کدا د پوزیس نه غوښته شوی دی پوزیس دا غنه به جوړ شو پوزیشن پوزیس مطلب دی هغه یو څه زموږ په ملکیت کې نو پوزیشن د پوزیشن ملکیت لپاره موږ have او have got استعمالو دغه شانتي د ریلیشنشپ لپاره تعلق شو یا رشته مونږه ظاهره او د رشته ظاهرولو خبره کوو نو هغه بیا مونږ په دې باندې شو کولی شو ظاهرولی شو داسې د بیماری خبرې نو هغه هم مونږ په have او have got باندې ظاهرولی شو راځو چې کوم مخکې پوینټ دی هغې طرف ته مخکې پوینټ زموږ سره دا دی چې we can use have or have got. There is no difference in meaning. Munga have or have got da laka zan la zan structures di da munga istimalawali shu laka munga have hum istimalawali shu ya have got hum istimalawali shu aw da de pa maana ke sa difference sa farq narazi narazu examples taraf ta چې زموږ خبره کلیر شي لکه فور ایگزامپل they have a new car د هغوی سره یو نوې ګاډی دی نو دا موږ داسې ویلی شو they have got a new car لکه هغوی سره د هغوی سره یو نوې ګاډی دی نو د دې دواړو جملو مطلب معنا یو ده سټرکچر خو ځان له ځان دی خو د دې دواړو مطلب یو دی نو مونږه هر یو سټرکچر استعمالولی شو بل اگزامپل ته راځو دا مخکې چې زموږ سره کوم اگزامپل تیر شو دا they have got a car they have got a new car او they have a new car نو په دې کې اوس دا ملکیت خبره ده دلته اوس دا have یا دا have got چې کوم دی دا مونږ ته ملکیت ښیي چې د هغوی سره یو نوی ګاډی دی دا شوله د ملکیت خبره اوس راځو بل اگزامپل تا Ali has two brothers د Ali دوا رونه دي یا مونږ وایو چې Ali has got two brothers د Ali دوا رونه دي دلته اوس دا زموږ سره دا has او has got چې کوم دي دا زموږ سره اوس ریلیشنشپ شو کوي رشته ښیي دا اوس د رشتې لپاره استعمال شو درېیمه خبره زموږ سره دا I have a headache یا مونږ وایو چې I have got a headache headache د سر درد ته وایي ایک وایي درد ته او هیډ وایي سر ته نو headache مطلب د سر درد I have a headache مطلب زما په سر درد دی یا مونږ ویلی شو I have got a headache یو مطلب دی خو سټرکچر ځان له ځان دی نو دلته اوس زموږ سره دا have او have got چې کوم دي دا مونږ سره illness شو کوي بیماری شو کوي دا شو زموږ سره د have او د have got استعمالو اوس راځو چې په دې باندې مونږ سنټنسز څنګه جوړو د اگزامپل نه پس زموږ سره بل اگزامپل دی our house has a small garden یا مونږ وایو چې our house has got a small garden مطلب زموږ په کور کې یو وړوکی ګارډن دی یو باغ دی نو سره زو دلته خبره کو په بل اگزامپل باندې he has a few problems
هغه ته یو څو مسلې دي. a few مطلبو چند یو څو او problems وی مسلو ته. یا مونږ داسې هم ویلی شو he has got a few problems. نو دواړه زموږ سره possible دي او دواړه په معنی کې یو شانتي دي. اوس راځو مونږه simple structure ته the has او the have. simple structure the simple معنی ده ساده او د structure معنی ده ساخت. ساخت مطلبو چې یو سنټنس په مونږه څنګه جوړو. نو راځو د structure خبره کوو چې ساده جملې به مونږه په کومه طریقه باندې جوړو. د هغې لپاره زموږ سره explanation دا دی چې اول به مونږه subject ولګو. لکه subjects مختلف کیدی شي. for example he, she, it, I, you, we, they او داسې نور هم کیدی شي. بیا به مونږ has یا have ولګو او بیا به مونږ ولګو rest of the sentence. rest of the sentence مطلب دی باقی پاتې جمله. راځو د دې explanation کوو چې has به د چا سره لګي او have به د چا سره لګي. نو چې کله زموږ سره subject he, she, it یا یو واحد نومي یو نوم لکه جان نو بیا به مونږ has لګو. او چې کله subject زموږ سره داسې راشي لکه I, you, we, they یا دوه نومونه راشي لکه علي and John نو بیا به مونږ have لګو. د he مطلب دی لکه مذکر. د مذکر خبره چې کله راځي نو بیا به مونږ he وایو. she د مؤنث دپاره استعمالیږي. it د بیجانه څیز دپاره چې واحد یې وي د هغې دپاره مونږ it استعمالوو. I به مونږ ال استعمالوو چې کله د ځان باره کې خبره کوو لکه مونږ وایو زه. you چا ته چې مخامخ خبره کوو لکه مونږ وایو تاسو. we مونږه. they هغوی لکه ډیر وي که میل وي که فیمیل وي خو چې ډیر وي بیا مونږه دې استعمالوو. دې سره مونږ لګوو have. اوس راځو په دې باندې مخکې نور چې کوم دی خبره کوو د examples چې لکه مثالونه ورکو. دلته زموږ سره example دی I have a new bike. زما سره یو نوی بایک دی. دلته مونږه د I سره have ولګو. او داسې بل example ته وګورئ he has a beautiful house. د هغه یو ښکلی کور دی. دلته د he سره has ولګېدو. نو داسې په دې باندې تاسو مختلف قسم جملې جوړولی شئ. اوس راځو خبره کوو د simple structure of has got and have got. زموږ سره چې دا کم بل د structure باندې موږ sentences جوړو کم verb دی زموږ سره has got شو have got شو نو په دې باندې مونږه sentences څنګه جوړو. د هغې دپاره طریقه دا ده چې اول به مونږه subject ولګو بیا به has یا have بیا ورپسې got ولګي او بیا به rest of the sentence باقي چې کومه جمله ده بیا به دغه ولګي. د هغې نه پس راځو اوس explanation ته. explanation مطلب دی وضاحت. دلته به خبره مونږ دا وکړو چې لکه د he, she, it او یو نوم سره لکه احمد دې سره مونږ has got لګو. او چې کله subject زمونږ سره داسې راشي لکه I, you, we, they یا دوه نومونه لکه علي and احمد نو بیا به مونږ have got لګو. اوس راځو سه examples طرف ته. لکه دلته example زمونږ سره دی I have got a lot of money. لکه ما سره ډېرې زیاتې پیسې دي. a lot of مطلب ډېرې. او بل example زمونږ سره دی she has got a new car. د هغې سره یو نوی ګاډی دی. نو دلته ګوره د I سره مونږ have got ولګو او د she سره مونږ has got ولګو. دا به د دغې structure مطابق په دې باندې تاسو مختلف قسم جملې جوړولی شئ. مخکې ځو زمونږ سره چې کوم بل پوینټ دی هغې طرف ته. بل پوینټ زمونږ سره دا دی چې in questions and negative sentences
there are 3 possible forms. دې مطلب دا چې کله مونږ سوال یا جملې جوړو لکه هغه کې تاسو کو یا چې کوم نیگیټیو سنټنسز دي لکه منفي جملې دا غي زموږ سره 3 possible forms دي لکه درې ممکن forms دي structures دي چې دا غي په مدد سره دا خبره مونږ خپل کولې شو. نو راځو دا ایکسپلین کوو. اول به مونږ راواخلو سوال یا چې کوم سنټنسز دي انټراګیټیو سنټنسز. لکه اوس دا سنټنس ته کنه دا مونږ د سم ویلې شو do you have any questions. لکه مونږ چانه څه تاسو کو چې تاسو سوالونه شته دي یو خدا طریقه ده چې لکه مونږ do ولګو لکه د IUV د سره do شو او د زموږ چې کوم هی شي تندغه سره does شو. دلته اوس کوېسچن دی do you have any questions. تاسو سوالات شته دي څه تاسو نشته دي. دا اوس موږ د سم ویلو شو چې لکه دا have د جملې اول تر اولو یا has چې کوم دی غیر جملې اول تر اولو بیا پسې سبجیکټ ولګو او اخره ته سوال یا نشان. have you got any questions دې ته سوال یا نشان وي. انګلیش کې ته sign of interrogation یا mark of interrogation یا question mark وي. او یا د سم ویلو شو چې دا have را مخ کې کو have you any questions د ټولو مطلب یو دی لکه درې سټرکچرز دي او مطلب د ټولو یو دی. نو چې تاسو کم استعمالول غواړئ استعمالولی شئ. او اوس راځو بل اگزامپل ته. لکه اوس دا زموږ سره ډز والا اگزامپل دی لکه د شي سره ډز لګي does she have a car. لکه وایي د هغې سره ګاډی شته دی. دا اوس یو تپوس دی. دا موږ داسې ویلی شو چې has she got a car یا موږ ویلی شو چې has she a car. دا درې قسمه سټرکچرز دي دا موږ استعمالولی شو. درې واړو مطلب یو دی. اوس منفي چې کوم جملې دي لکه نیگیټیو سنټنسز د I سره don't لګي I don't have any questions. زما څه questions نشته څه تپوسونه نشته دي. I have not got any questions د دې هم دغه مطلب دی او I have not any questions نو دا هم دغه خبره ده. خو لکه زموږ سره مختلف سټرکچرز دي درې سټرکچرز زموږ سره پاسبل سټرکچرز دي او مطلب به د درې واړو یو وي. تاسو به دې کې انتخاب کولی شئ. دا اوس لکه شي لګېدل د شي سره به does not لګي. she does not have a car د هغې سره ګاډی نشته. او بل به موږ ووایو چې she has not got a car او بل به زموږ سره سي she has not a car. نو درې واړو یو مطلب شو. نو امید دی چې دا خبره هم تاسو ته کلیر شوي وي. زموږ سره بل پوینټ دا دی چې in past questions and negative sentences we use did slash didn't. د دې دا سلیش دا کګه کرله چې راته ښکاري دې ته وایي سلیش او د دې مطلب دی یا. انګلیش کې موږ وایو آر او آر لکه آر یا دا یا دا. دلته اوس موږ خبره دا کوو که نه چې کله موږ د ماضي خبره کوو پاست وایي ماضي ته تیر شوی وخت چې په ماضي کې موږ کوېسچنز جوړو نو د هغې دپاره به موږ له پکار چې ډډ د جملې په اوله کې ولګي. او چې کله مونږ منفي جملې جوړو نیگیټیو سنټنسز مطلب منفي جملې نو بیا مونږ د سبجیکټ نه پس ډیډنټ لګو. نو راځي اگزامپل ته چې دا خبره نور هم کلیر شي واضح شي. لکه تاسو وګورئ دلته اوس اگزامپل ته وګورئ did you have a car when you were living in Pakistan. لکه وایي ته چې کله په پاکستان کې اوسېدې نو ستا سره ګاډی و. دا اوس د ماضي خبره ده لکه تیر شوی وخت خبره کېږي. دلته اوس موږ د جملې په اوله کې did استعمال کو او په دې کې به موږ دا ډي چې کوم دی دا به موږ کیپیټل لیکو ځکه دا د جملې په اوله کې دی. چې کله هم موږ سنټنس سټارټ کوو د هغې اولنی لیټر به موږ کیپیټل لیکو. نو په دې کې اوس did استعمال شو. اوس راځو بل اگزامپل ته. زموږ سره اگزامپل دی لکه نیگیټیو چې کوم اگزامپل دی تاسو ته مې وویله چې په دې کې به د سبجیکټ نه پس موږ سره didn't لګي. دلته وګورئ I سبجیکټ دی I didn't have my phone. لکه زما سره زما موبایل نو so I couldn't call you. نو په دې وجه تا ته ما کال نشو کولی تا سره مې رابطه نشو کولی. دلته زموږ سره didn't استعمال شو او دا زموږ سره د ماضي خبره کیږي د تیر شوي وخت پاست. اوس راځو زموږ سره چې کوم دی یو بل پوینټ دی هغې طرف ته راځو. هغه زموږ سره دا دی چې خبره به زموږ سره دلته وشي د we also use have but not have got for many actions and experiences. لکه دې مطلب دا دی چې مختلف قسم کم اکشنز مونږ کو کارونه کو
او زمونږ کم ایکسپیرینسز دي لکه یو کار کې زمونږ تجربه شي یو کار کوو د هغې دپاره هیف سټرکچر مونږ استعمالولی شو خو دغلته به زمونږ سره هیف ګاډ سټرکچر نه استعمالیږي. نو راځو څه ایگزامپلز طرف ته چې دا خبره کلیر شي. زمونږ سره دلته ایگزامپلز دي لکه اوس بریکفاسټ شو نسارې چې کوم ناشته مونږ کوو ډینر د ماښام روټۍ ته وایي داسې بیا ا کپ اف کافي شو او something to eat مطلب د something په ځای لکه د خوراک څه لګول دي څه څیز لګول دي ایپل او بنانا او یا داسې څه لکه اوس زه وایم چې دا اوس جمله په دې باندې جوړو نو موږ به ووایو چې I have a breakfast یا I have breakfast داسې شو یا I have dinner I have a cup of coffee I have an apple to eat داسې مختلف قسم جملې جوړیږي دا بیا موږ دې سره به have لګو لکه have got باندې اوس دا نشو ویلی. بیا دلته زموږ څه داسې دا نور الفاظ دي دا استعمالولی شو لکه مطلب ابات لکه لامبل لپاره استعمالیږي یا داسې شاور شو سویم شو سویم خو لکه لامبو والو ته وایي ریسټ آرام ته وایي پارټي شوله او هالیډی چوټۍ ته وایي. نو دې سره دې سره اوس لکه مونږ هیف لګولی شو لکه زه اوس وایم چې I have a holiday I have a party داسې په دې باندې سنټنسز مونږ جوړولی شو. خو بیا زموږ سره دا نور الفاظ دي داسې لکه ان اکسیډنټ شو لکه څه حادثې ان ایکسپیرینس څه تجربې خبره کوو ا ډریم ډریم مطلب دلته دا دی چې لکه یو خواهش لکه زه اوس وایم چې I have a dream د دې مطلب دا شو چې زما یو خواهش دی. دا زموږ سره دا خبرې شوې. اوس دلته راځو یو بل پوینټ دی we can use continuous forms with the above expressions دې کې دا وایي دا برني چې کوم ایکسپریشنز مونږ بیان کړل لکه دا بریکفاسټ شو ډینر شو باد شو دا خبرې چې موږ وکړلې د دې سره مونږ لکه دا مونږ په کنټینوس فارم کې استعمالولی شو. کنټینوس فارم لکه جاری چې کوم وي لکه ING فارم کې لکه اگزامپل ته راځو دلته زموږ سره اگزامپل دی he is having a shower at the moment لکه هغه په دې ټایم کې لامبي دلته اوس ګوره having ولګېده دا ING فارم دی دا مونږ وایي داسې ویلی شو he is having a shower at the moment او بله جمله ورسره ده he has a shower every day لکه هغه روزانه شاور کوي لکه لامبي. نو دا زموږ سره ټول لیکچر د هیف او د هیف ګاډ په باره کې امید دی چې تاسو به په دې باندې ډېر ښه پوه شوي دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه فایده واخلي. So this was all about this video. Thank you so much for watching this video.